السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ کا؟ جنرلی اس چینل پہ آپ کو ٹریول ویڈیوز ملتی ہے، لیکن آج ایک یونیک آئیڈیا کے ساتھ آیا ہوں۔ آج میں بات کروں گا جناب 5 مختلف زبانوں میں۔ جب بھی کوئی بندہ 5 زبانیں یا 5 سے زیادہ زبانوں میں بات کر سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پولیگلوٹ، اور یہ میرا نیا شوق ہے۔ میں سیکھنا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ زبانیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں افریقہ گیا تھا، اور اس سے پہلے میں اور بھی رشیا کے سائڈ پہ گیا تھا۔ تو کچھ جگہ پہ میں جا کے پس گیا تھا کیونکہ لوگوں کو انگلش نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے شوق پڑ گیا، میرا ابھی پیشن ہے آپ کہہ سکتے ہیں نیو لینگویجز سیکھنے کا۔ تو اس وقت تو 5 زبانوں میں باتیں میں کر سکتا ہوں، اور ابھی اس ویڈیو میں اس 5 زبانوں میں میرا امتحان ہے۔ آپ نے مجھے نمبر دینے ہیں 1 سے لے کے 10 میں سے کتنے نمبر دو گے ان زبانوں میں جو میں بات کروں گا۔ اور یہ جو 5 زبانوں میں بات کروں گا، اس میں سے ایک زبان جو ہے اردو ہے، جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور دوسری زبان انگلش ہوگی، تیسری میری مادری زبان ہے پشتو، یس آئی ایم پٹھان، اور ایک زبان فارسی ہوگی، اور ایک ترکش ہوگی جو کہ ابھی میں سیکھ رہا ہوں، اور اس میں آپ کے ساتھ میں بیسک بات کروں گا فارسی اور ترکش کے اندر۔ اور یہی بیسک چاہیے جب آپ کسی کنٹری جاتے ہو تو وہاں پہ کسی کو انگلش نہیں آتی ہو، تاکہ آپ ان سے بات کر سکتے ہو کچھ نہ کچھ۔ اردو زبان جو ہے پہلے نمبر پہ میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کو میں پہلے نمبر پہ اس لیے رکھوں گا کیونکہ اردو وہ زبان ہے جو کہ پشتو کے بعد میں نے پہلی بار سیکھی تھی، اور کراچی میں نے سیکھی تھی۔ آپ یہ سمجھو کہ بغیر ٹیچر کے میں نے سیکھی ہے، روڈ پہ لوگوں کے ساتھ بات کر کے، اور کراچی میں رہ کے یہ زبان بغیر ٹیچر کے ہم نے سیکھ لی تھی پاکستان میں، اور اس زبان کی بدولت پر آگے جا کے میں نے انگلش بھی سیکھی ہے اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کیا ہے، دنیا کو جانا ہے۔ تو یہ زبان میری اپنی مادری زبان کے بعد یہ میرے دل کے بہت قریب ہے، اور بہت ایزی ہے میرے لیے۔ اردو میں بہت ساری جگہوں پہ بات کر سکتا ہوں، اور اس چینل کے تھرو اور دوسرے جو چینلز ہیں میرے، اس کے تھرو میں آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں اردو زبان کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آتے ہیں جی اردو کے بعد سیکنڈ لینگویج پہ، اور وہ ہے انگلش لینگویج، رائٹ؟ سو انگلش از بیسکلی I have learned English almost 10 years before, and why I learned it, because I started learning blogging online. I used to create websites about different topics, about cricket, about showbiz, and I had to write articles at that time back in 2010, 11, 12. So I had to learn because I'm not formally educated, so I had to go to an institute to learn English, and it is a continuous process. Still I'm learning English. I'm not a native speaker. It took almost 2 to 3 years to speak and write and understand English. But in the world, if you see, there are 7 to 8 countries where English is the official language, like United States, Canada, UK, New Zealand, Australia, South Africa, Kenya. Many small countries are there where the English is official language, like Singapore also. So English is important. It has helped me a lot in my travel journey. If I didn't know English, it wouldn't be possible to make videos and to travel a lot in these 65 countries so far in my journey. Now the time is to speak my own mother language, Pashto. Pashto چې کوم دا زما مورنۍ ژبه ده، او ما ته ډېره زیاته نږدې ده، یعنی زما زړه ته نږدې ده. چې کله هم یو ماشوم پیدا شي نو هغه د ټولو نه اول خپله مورنۍ ژبه زده کوي، او خپله مورنۍ ژبه چې کوم ده دا ډېره زیاته ضروري وي چې یو ماشوم صرف 3 کالو په عمر کې خپله مورنۍ ژبه زده کړي بغیر د کوم استاد نه، صرف خپله مور او پلار دا ژبه دې ته زده کوي په کور کې، او ماشوم چې کوم دی شاوخوا د حالاتو ته ګوري او په هغې کې خپله دا ژبه چې کوم دی مورنۍ ژبه چې هر یو ژبه دا زده کوي. خپلې مورنۍ ژبې نه علاوه چې کومه ژبه هم ته ویل غواړې یا چا سره په هغه ژبه کې خبرې کول غواړې، نو لږ شانته زور به لګي، لږ زور اخلي، لږ دماغ باندې به زور راولي، لږ شان خپل باډي باندې به زور راولي. نو د دې وجې نه هر سړي ته خپله مورنۍ ژبه چې کوم دی هغه ډېره زیاته نږدې ده، هغه زړه ته نږدې، او هغه دپاره اساني پیدا کوي. او اکثره که تاسو کتلي چې چېرته لاړ شي ستا د ژبې والا کس چې تا ته میلاو شي، نو تا ته ډېر ښه محسوسېږي او ته ډېر خوشحاله شي، د دننه تا ته لکه یو خوشحالي میلاو شي. دا په مورنۍ ژبه کې دا یو تاثیر دی او دا یو ډېر ضروري شی دی. او بله خبره دا ده چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هم شته، په هغه ورځ باندې د مورنۍ ژبو چې کوم دغه دی هغه لمانځل کېږي په ټوله دنیا کې. او په پښتو کې مختلفه لهجې دي. که تاسو وګورئ په پښتو کې د سوات ځان له لهجه ده، د پېښور ځان له لهجه ده، د بنو کوواټ وغیره ځان له، افریدیانو ځان له لهجه ده، د کوټې ځان له لهجه ده، د وزیرستان ځان له لهجه ده، او داسې چې کوم دی نو د قندار ځان له لهجه ده په افغانستان کې، که نه. نو زه چې کوم دی یو څو لهجې به وړې وړې درته ووایم په پښتو کې، او ورپسې نه خاندئ، خو دا دی چې لکه په کراچۍ کې اوسېږم نو هلته کې زموږ د مختلف قومونو والا خلک راځي او اوسېږي، که نه. افریدیانو ژبه چې کوم دی دا به زه تاسو ته ووایم. افریدیان وایي چې وړکه دل روشا ایمو سره کېنه
او ایمو سره ټیکله وخوره او بیا چې کله بیرون ولاړې نو بیرته به هم راشي چې ایمو سره لږ ګپ ولګوي. صحیح شو. د هغې نه علاوه کوټوال یا قندار وغیره چې کوم دی هلکه باره راسه ګرده څه چې کښېنو موږ در سره بندار وکړو وروره کښېنه راسه زموږ سره ډوډۍ وخوره چیرې ولاړې ځې راشه زموږ انډیوالان راغلي دي ګرده څه باره ډېر ښه خوند به وکړي راسئ او چې کښېنو ګرده سره بانډار وکړو. مطلب په کراچۍ کې داسې مختلف خبرې کېږي. هغې نه علاوه چې کوم دی لکه مسیدان فور ایگزامپل هلکه وړکیه ایموله 10 روپۍ غوښه 10 روپۍ وریجې روکه او غوښه پکې وچاو غوښه پکې ښه غوښه پکې وچاو. اوس دومره ماته یاد نه دي خو بهرحال پښتو کې د لهجې هم ډېرې زیاتې دي. ډیره مننه مهرباني چې تاسو دا ویډیو ګورئ او دا شیر ضرور کړئ د خپلو ملګرو سره. ٹھیک دی جی. اوس به راځو فارسی زبان ته. صحیح شو. سلام دوستان عزیز، من عبدالولی هستم، در ترکیه زندگی کنیم. من فارسی یاد گرفتم. فارسی زبان ایک خوب زبان است، ایک شیرین زبان است. زبان فارسی 3 کشورها است. در ایران است، در تاجیکستان است، در افغانستان است. در ایران دوست ها دارم، در افغانستان دوست ها دارم، در تاجیکستان هم دوست دارم. ولی فارسی در افغانستان و فارسی در ایران فرق دارد. انسان ها در کشور ایران انگلیسی نفهمیده و نمیتوانه و یک سفر دیگر در افغانستان میخواهیم، یک سفر دیگر در ایران میخواهیم، یک سفر دیگر تاجیکستان میخواهیم. من میخواهیم چند زبان دیگر را نیز یاد بگیریم، اسپانیایی، عربی و فرانسوی. تشکر دوستان عزیz, Farsi man fakat hamin kadar بود. Merhaba arkadaşlar, benim adım Abdülveli, ben 36 yaşındayım. Türkiye'de yaşıyorum, İstanbul'da. İstanbul bir büyük şehir, bir güzel şehir Türkiye'de. İstanbul çok seviyorum. Türk yemeği çok seviyorum, tarih çok seviyorum. Hava çok güzel burada. Ben ilk defa 2 yıl önce Türkiye'ye geldim. Ama o zaman da burada koronavirüs var. Her şey kapat, alışveriş merkezi kapat, marketler kapat, parklar kapat. Ama hepsi kapat o zaman da. Ben tekrar Pakistan'a geldim. Şimdi sadece 3 ay önce tekrar geldim burada. 2 ay önce Türkçe öğrenmek başladım. Şimdi Türkçe öğreniyorum. Kursa gidiyorum. Bir A level bitti. İlk defa bir A level başladım ama o bitti. Şimdi A2 gidiyor. Benim bir Türk arkadaşım var. O adı Gökhan ama o benimle Türkçe konuşmuyor. O sadece İngilizce konuşuyor. Ben Türkçe öğrenmeye çalışıyorum. Ama Türkçe öğrenmek çok zor. Bu kolay değil. Çünkü Türkçe'de suffix ve prefix var, çok var. Bu yüzden Türkçe çok zor. Birçok dili öğrenmek çok dili. Ama ben çalışıyorum. Her zaman kursa gidiyorum. Yavaş yavaş öğreniyorum. Sokakta geliyorum. İnsanlarla Türkçe konuşuyorum. Ama ben 3 ay sonra Türkçe konuşmak istiyorum. Konuşacağım. İnşallah Türkçe konuşacağım. Hepsi konuşmak istiyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. ओके जी, 5 ज़बानों में बात करने के बाद आई होप कि आपको ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी. और इसके बाद मेरा टारगेट जो है वो ये है कि मैं 4 इंटरनेशनल ज़बानें सीखूं, जिसमें फ्रेंच, अरबिक, स्पेनिश और रशियन शामिल है. तो ये ज़बानें इंशाल्लाह मैं सीखने की कोशिश करूँगा इस साल में. कुछ ना कुछ सीख लो. और उसके अलावा जो इलाकाई हमारी ज़बानें हैं पाकिस्तान की, जिसमें पंजाबी, बलोची और सिंधी शामिल है, ये 3 ज़बानें भी मैं सीखना चाहता हूँ पाकिस्तान में. तो अगर कोई चाहता है कि मेरे साथ इसमें बात करे तो मुझसे कॉन्टेक्ट करे. और ये 3 इलाकाई ज़बानें सीखूंगा. उसके अलावा जो है ना 4 इंटरनेशनल ज़बानों में भी मेरा इरादा है. और ज़बानें मैं क्यों सीखना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप एक ज़बान सीखते हैं ना तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते, कम्युनिकेशन के बहुत सारे दरवाजे, आपकी आंखें खुल जाती है. और अगर 5-6 ज़बानें दुनिया की है, बड़ी ज़बानें, स्पेनिश, इंग्लिश, अरबिक, रशियन, फ्रेंच वगैरह, ये ज़बानें अगर आप सीख लेते हो ना तो पूरी दुनिया के अंदर 95% लोगों से आप बात कर सकते हो. और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये ज़ुबानें सीख के, ताकि मैं किसी भी कंट्री जाऊँ तो वहाँ अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी दूर दराज के इलाके में, गांव वगैरह में, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, मतलब कोई ऐसी लैंग्वेज मुझे आती हो जो वहाँ के लोगों को समझ आ जाती हो. इस वजह से मैं ये सारी ज़ुबानें सीख रहा हूँ. और आप इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आई है तो इसको वायरल करते हैं. जब मैं और ज़ुबानें सीखूँगा तो फिर और भी वीडियोज़ में बनाऊँगा. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में.